ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. کوم سړی چې په دین باندې ځان کلک کړي، مصائب او علامو باندې صبر کوي او چې څوک ورسره زیاتې وکړي نو دی ورته بخانه کوي، یقینا دا صبر او بل مسلمان بخل ان ذلك لمن عزم الامور، دا د ډېر لوی فرایضونه دی، د همت والا کار دی، د اولو العزم خلقو شان دی. او څوک چې الله بې لارې کې ګمراه کی نو دی بیا سمه لار نه مومي. مخکې د دې بیان دی ومن یضلل الله فما له من ولي من بعده، چا لره چې بې لارې کې الله نو نه به یې ده لره معاون ولي من بعده رستو د ضلالتنا. وترى الظالمین ویني به ظالمان لما راو العذاب کله چې دی وویني عذاب یقولون نو دی به چغه کې دی به وایي هل الى مرد من سبیل، آیا شته دی د واپسۍ سلار. کله چې ظالمان مشرکان کافر د جهنم عذاب وویني اور وویني نو دی به وایي څه د خلاصي لار شته دی، څه د بچ کېدو لار شته دی چې سړی ځان وباسي. هل الى مرد من سبیل، آیا شته دی د واپسۍ سلار. نو دې ته به جواب و چې هېڅ لار نشته. وتراهم ویني به ظالمان مشرکان کافر یعرضون علیها پیش بکړی شي په اور د جهنم باندې، اور ته به الله مخامخ کی. خاشعین یریږي به، خاشعین کوسری به من الذل د وجې د ذلت، لکه سړی چې ډېر پېښمانی نو سر یې ټیټ کړی کوسر یې ناسي. خاشعین په یره به من الذل د وجې د ذلت، ینظرون ګوري به من طرف خفی په نظرونو کمزورو خفیا پټ، ینظرون ویني با ګوري با جهنم ورته من طرف په نرو سترګو خفی پټې، لکه سړی چې پټ پټ یو شي ته ګوري سر اوچتی نه کوسر یې ناست دی او غلی غلی پټ پټ سترګې نری نری سترګې جهنم ورته به ویني. وقال الذين آمنوا وی با ایماندار ان الخاسرین یقینا تاوانیان الذين هغدی خسروا انفسهم چې تاوان کی واچو ځان خپل و اهلیهم او کورن خپل ځان هم برباد ک او خپل کور هم برباد ک. یوم القیامتی پرز د قیامت الا خبر شی ان الظالمین فی عذاب مقیم، یقینا ظالمان په عذاب کی وی ہمیشہ. وما كان لهم من اولیاء نبی دی لرا دوستان معاون ینصرونهم چی امدادو کی ددی من دون اللہ بید اللہ نا چی اللہ اونسی نباب سو خلاص کی. ومن یضلل اللہ چالر چی بیلاری کی اللہ گمراہ کی اللہ فما له من سبیل نبی دلر سلار دوتو. استجیبوا لربکم قبول دیاو کئی د حکمونو در خپل چې سبا بیا د جهنم اور کې سوځي او پیغمانه ناسي کو سره دای پیغمانتیا نه مخکې د الله دین قبول کا. استجیبوا قبول کئی حکم در ابستاسو من قبل مخکې د دې ان یاتیا چراشی یوم غرض لا مرد له نبی واپسی دلرا من الله د الله نا دغه استغه رز را روان ده بیا به د دې رز واپسی نه. استجیبوا قبول دیاو کوي حکمونو درب خپل مخکې د دې چې راشي هغه رز چې نه به واپسی دلرا د طرف د الله نا. مالکم من ملجا نبی تاسو لرا زید پنای یومئذ پدغرز وما لکم من نکیر او نبی تاسو لرا انکار فائدہ من بیا با دیر انکار کئی خو بیا با فائدہ نکی. فَإِنْ أَعْرَضُوا کدی مخواڑی پیغمبرا
تو ورته قرآن بیانای، د الله دین بیانای، دعوت ولا ورکای، تبلیغ ورته کوي، خودی نه مني مخړي. فإن اعرضوا کدی مخواړی نو پریشان کیږم. فما ارسلناک ما نه لګلې ته پیغمبر علیهم دی باندې حفیظا نگران. ان علیک نه د کار ستا الا البلاغ مگر رسول، ستا کار تبلیغ دے، دعوت دے، بیان دے، تخپل کار کوا، دی کنه مانی نو ته ذمہوار نه، تا نه بددی تبوس نه کیږي، ها خپل بیان دعوت کوا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ حالت د انسان ذکر کی، کله چې اوسکو مې انسان تا مننا د خپل طرفنا رحمتن خوشحالی، رحمتن مهربانتیا، فرح بها نو مشي بدی باندې. کله چې مال راشي نو بیا سړی مشي، بیا د خپل غزور حال يرشي. وَإِن تُصِيبُهُمْ كَوْ رَسِيدِيتا سَيِّئَةٌ تکلیف بدی بما قدمت ایدیهم بسبب د عمل ددی. فإن الانسان کفور یقینا انسان ډیر زیات ناشکر دی. لله ملک السماوات والارض خاص الله لردی بادشاہت واقداری د ازمکو اسمانونو. یخلق ما یشاء پیدا کی هغه چې خوښ شي. یهب لمن یشاء اناثا بخی چالی چی خوخشی رضاشی اناثن جنکی لونا. ویهب لمن یشاء الذکور بخی چالی چی خوخشی رضاشی الکان زامن. او یزوجهم ذکرانا و اناثا او یا جوڑا ورکی الکان او جنکی. دا دا اللہ خوخ دا دا اللہ منشا دا، چالا جنکی ورکی، چالا الکان، چالا دوارا. شعیب علیہ السلام لے لونا ورکڑی وی، ابراہیم علیہ السلام لے زامن ورکڑی او نبی علیہ السلام لے زامن او لونا دوڑا ورکڑی. او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا جوڑا ورکی الکان او جنکی. ویجعل من یشاء عقیما او گرزی چالے چی رضاشی خوخشی عقیما شند، نا الکان ورکی نا جنکی ورکی اس نا ورکی. انه علیم قدیر یقینا اللہ پوہ دے قدرت والا. وما کان لبشر یہودیانو نبی علیہ السلام تو ویل تو خنا اللہ سره خبرې کوي نه لیدې شي. موسی علیہ السلام خبرې هم کړې وي نو الله د آیاتونو راولېږي. وما کان لبشر ندی مناسب اس بشر لرا ان یکلمه الله چې خبرې وکړي د سره الله الا مگر وحیا په وحی سره. یا با الله پیغمبر زړه ته القا کوي، الهام کوي، وحی به ورته کوي. او من وراء حجاب یا رستو د پردونا. او یرسل رسولا یا بلیگی استاذ جبریل علیہ السلام. فیوحیا نوینا بکی باذنه په امر د الله ما یشاء هغه چې د الله خوښي. درې طریقې دي. یا با الله خپل پیغمبر ته وحی را لېږي، زړه کې به ورته خبر اچي، یا به خوب ویني. او من وراء حجاب یا به د پردې نه رستو خبرې کوي لکه موسی علیہ السلام سره چې کړې وي. او یرسل رسولا یا به جبرائیل را لېږي علیہ السلام. فیوحی باذنه ما یشاء نو دا جبرائیل به خپل پیغمبر ته وحی وینا کوي په حکم د الله سره. ما یشاء هغه چې د الله خوښي. انه علی حکیم یقینا الله ډیر لوی اوچت حکمت والا. وکذالک تغرنگی اوحینا الیک وحیکم تا پیغمبرا روحا من امرنا وحی دا قرآن خپل دا امرنا. روحا قرآن دا روح وی روح لکه څنګه چې د انسان بدن کی روح دی نو انسان ژوندی دی، چې روح تی اوزی نو انسان مرشي. قرآن دا د عالم روح دی، دا چې سړی سره ای نو دی به ژوندی او چې روح تی ووته نو بیا خو مړ شو. وکذالک تغرنگی اوحینا الیک روحا من امرنا وحکم تا پیغمبرا وحی دا قرآن من امرنا د خپل امرنا. ما کنت تدری نپوی دیت مل کتابو څنګه به بیانېږي کتاب قرآن. ولل ایمان
نوې پوها په تفصیل په طریقې د ایمان. اجمالی علم خو هر پیغمبر سره یي، د نبوت نه مخکې د ایمان پته یي، د کتاب پته یي اجمالا، خو تفصیلا طریقه ورته الله رستو زده کوي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، نوې ته پوها چې څنګه به بیانوم کتاب او څه طریقه ده د ایمان تا ته نه و پته. ولكن جعلناه نورا، لیکن اومی ګرځاو قرآن رڼا نور. نهدی به من نشاء، توفیق ورکوم خونکوم هدایت کوم دې سره چاله مې چې خوښ شي من عبادنا د خپلو بندیانو. وانک یقینا ته پیغمبره لتهدی لار خی هدایت کوي الی صراط مستقیم په طرف د لار نیغي. یو د قرآن رڼا ده او بل د پیغمبر علیه السلام حدیث او سنت دی. وانک لتهدی الی صراط مستقیم، یقینا ته هدایت کوي سنت سره حدیث سره په طرف د لار نیغي. صراط الله لار د الله، الذي غزات له ما في السماوات وما في الارض، خاص الله لردی پیدا کړي هم الله دی، واغ هم الله دی، ذمہوار هم الله دی. فی السماوات دبری وما فی الارض کتی، الا خبر شي الى الله تصير الامور، په طرف د الله به واپس شي ټول کارونه. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।